د 151 کانال سو اس پی صاحب ته جانانه 151 انچي هم زمانه نشي اغستی تا ځان له کار رخ کړی د خدای زوروره اوس په ستا نه یېرېږو یار د تا له کوله چیلنج در کوم زما دا جانډه چې د پاکستان نه وردي دی اغوستې ده دا لرې کوه راشه من خو روغ زما پې نه و زما په هډوکو دي د پلار نیکه دا ادارې جوړې دي او تا او ډي آی جي صاحب څومره قرباني ورکړې تاسو خو لږ خپل ډیټیل د میډیا ته وښایه که نه زما دا جانډه چې د پاکستان نه وردي دی اغوستې ده یوه خبره دې نه منم پانسی می کا په دې سر مې میخو او تسلیمي که رابن د تپوس حق هم نه لرم یاره او که په زور دې اغستی جو دغه اواز وکوی په زور مې درنه واغست جو او یاره تا له مې جاکټ هم اغستی چې خیر دی ارتغل صاحب زما سینه لغړه ښه ده خو ته لږ یېرېږې تا ته مې دام در واچو چې دلته کې یو پولیس افسر نه چې هغه نوکر دی خپې اسمان ته نسي یار ځان له د کار رخ کړی د خدای زوروره بني ادم شرموی ملک به په دغې حالت کې پرېږدي چې د شلتالو په سر باندې ته چاله دوه او چاله درې او چاله څلور پولیس لېږي یو پورس جوړ کړی پولیس پورس د هغه نن تا څه جوړ کړو هغه د معززینو په دیره کې خلکو ته چای بالغ کوي دا موږ دې له نیولي چې تا په هغې کسانو ورپسې کړي چې هغو د قوم کورونه وران کړي هغو د لسو کالو نه خلک په جیلونو کې بېګناه غورځولی هغو د پاکستان د ادارو غلط استعمال کړی دی تا هغې خلکو له لکه پولیس ورکړي دا پولیس خو ما د دې قوم د حفاظت لپاره اخیستی و دا ستا په اختیار کې داسې چا درکړو باید د یو پورس نه تاسې شی جوړ کړو د خپل کور هغه پخوا آواز وشو 12 کسان یې ونیو دوی شو مزدوران یو دا ده چې دا پاکستان دی هغه تا بیکاره کړو هغو چې په دې پاکستان کې خپل یو رول پلی کولی شو تا شپږ ورځې د هغې نه وویسته پاکستان دې خفه کړو میندې دې وله وجړولې او هغه خلک دې واغسته بیا دې د پاکستان ډوډۍ ته کېنول په جیل کې بېګناه خلک 1300 روپۍ پر هیډ هغه تله یاره په کور نه وله وړئ نو خیر دی دا باقي به هم در شو موږ خو ډوډۍ نه مومو په ډوډۍ پس ګرځو نو که خدای و تکړه که او پخوا یو سړی و اواز یې وکړو خدای وبخښه ډوډۍ راوباسي خو یې لس کسه و د دننه نه پې اواز وشو د کوره ګرځوئ نو شل ګرځئ یاره هغه دې ویوړه بیا دې هم پاکستان ته کېنول نو ته هم په پاکستان تاوان او زه دې هم په پاکستان تاوان کړم او بل دې هم تاوان که یو چیلنج بل در کوم چې نن د پاکستان د معاشي بنیادونو په یو سنګینترین موړ کې روان دی تیروزي منګه د پلار نکاډو کې خرڅو پاکستان زنده باد ته لږه قرباني ورکړه که نه زړګیا ته یو 4 میاشتې تنخوا معاف که که نه او که دا تنخوا در نشي نو چې بیا به دې څه پوزیشن بیا به دا پرایس چې کوم دي دا به ادا کې د دې به د نظر بار بار تپوس کوم او آی جي صاحب ستا پرایس به تا ته یادو ستا دپاره زما د قوم چې کوم ټارګټ کیلرز دي د هغه ګرفتاري ته په عمل کې راوله چې زما معاشره چې ده د یو بل باندې بې اعتمادۍ نه وځي وید ثبوت چې میډیا ته به دا ټوټل شی اند ریکارډ زه ورته پروف کړم چې د دې ځای کې زموږ خوړګۍ دې غصب کړي دي د هغې تپوس دې وشي میډیا راشه دی چې کومې ونې یادوي زه خو په خپله په ځنګل کې ناست یم 5445 کنال موږ یو بابوکرخیل قوم یو دا زموږ د هغو جایداد دی او زما د تره زامن او د خلک قوم یې ناست دی خو د دې لرګي اسکول ده بحیثیت د معاشرې د سترګې لاړ شئ د ایم ډي ډي اې د اپیس نه نور خاطله سته کال ته یو 100 ټرکه لرګی نو پروت او که دا لرګی پروت نو دا لرګي دی وهلي ما له خو جواز جوړ کړی دغه اره او تبرګۍ چې د چا وه هغه سړی به یې دې خبره کوي ځکه چې زما سره ریلیټډ نه ده وی چې ما اره راوړه او ما تبرګۍ راوړه او ده به داسې داسې ونیولې او داسې داسې به شپولۍ کټ کولې دویمه خبره لاړ زه کوم چې زما سره د پاکستان د نیشنل چې کوم زمونږ د نادرا راایستلی ریکارډ زما سره چې کوم ویپنز دي د هغې چې ما له کوم لیسنس پاکستان نه کړي دي د هغې 2006 نه زما سره روانې هغه په ریکارډ باندې دا د موجود دي بل ورځ زه دیر ته څه لاسنیولو تلم د دی وسیچو دی په دې موضوع کې تاریخ نومې دی که څه شی دی دا هلکان اکثر دا رینکاران نوي نوي په سپارشونو راغلي پېژندی کېږي هم نه نو هغه ته ما دا وویل چې هلکه ګوره دا پاکستان ما له دا لیسنس راکړی زه یو سیاسي ټوپک دی د خدای ولی زما د خاندان ملا ماته کړې ده او تاسو ته که نوره ډډه ووهله نو غر کېږو خو مه کوه او دا کار یعنې هغه او د هغه سره میرزا و څه پته نه لګي چې دا لا د کوم شپولۍ نه راوتی
دا ورته ما ووایي چې زه به د قانون د دایرې نه توم په ما باندې 15 ډبلی چې زما ګاډی خپل ټوپک مې خپل لیسنس را سره چې د 31/12/2024 پورې په هغې ټوکنې شوي دي او ده په ما باندې دا پایار کړی پاکې زه جیل ته تللی یم ولې هغه تاریخ چې زه په هغه ځای کې ونیوم هغه دې اس پي ته او ډي آی جي ته ټلیفون وکړو ما ورته وویل لکه ډي آی جي به درانه ګوره بیا خلاص نه کوي ډي آی جي نه خپلې قانوني دایرې تاودي دا زما ګرفتاري وارنټ دا زما پرچه دا 15 ډبلی سره د چې د نادره کم ریکارډ زما د اسلحې راوتی زه به خپل اسلحه چې درکړم چې د پارجې کې د چیکینګ د کمیشنر صاحب په ځای کې زما په خیال دا سیسټم شته تاسو ته به اوس ټول ریکارډ راوباسي نو زه دا یو سوال کوم د پاکستان اعلی ادارو ته چې باید د پولیس نه موږ ته خطر دی چې زما په ټوپک پورې د ګلشید نه والی دی زه پورې نښتی او لکه موږ سکیورټي د ملک الو نه ولې چې زه هغه دا خپل پروتوکول نه ګڼم او نه موږ الو چې د ملک پولیس چې کوم د قوم دپاره موږ نیولي دی ما په حفاظت کې شي نو روح د ده نه موږ ته د نقصامن خطره ده دا زه د ټولو ادارو د مخې ویم ادي راشي او مطلب تحقیقات تی وکړي دا ای جي او دا وګورئ بله دا ده چې ده زما د دغه جنډې متعلق څه خبرې کړي د هغې به ترې زه تپوس کوم چې د ده زما د جنډې سره سویمه ده چې دی راځي او هلته کې دی وایي چې زه دا جنډه راکوزوم او بله خېجوم نو په دې مخکې ورځو کې یو معتبر سړی مخکې ورځې برته سویم په دې 13 اګست باندې د دې هلکانو د مخې د کانجو یو خاص کس دی هغه هم د دې زما د ورکرانو د مخې دا زمیزار کړو چې په دې جنډه به له پاسه زه کور جوړوم ما سوچ کوم چې دا خو زموږ په 9,000 کناله غر دی او ډېر ښکلي هایټس دي پکې ترکول پکې هم دي دی په دې جنډه ولې کور جوړوي هم دغه سوال زه د دې ارتغل صاحب نه کوم چې د کوم عظیم پاکستان د دې عظیم جنډې لاندې دی او د ده کډه کوړمه چې دا کوم حقوق دی خوري دی به د الله مخې له نه ځي او آیا لکه دی د خدای نه هم نه هېرېږي چې دا سړی څوک دی زه خو د ده په عزایمو نه پوهېږم دی د دې میشن خلاف په ټینګار سره په 3 کاله کې زه صرف پولیس ډپارټمنټ یم که نه په ما د دهشتګردي ایکټ 2007 اعلیترین دفعات لګېدلي زه هغه سړی ما په دې خپل قام دننه د 2010 نیو ایئر نایټ ما په جیل کې د صوبایي حکومت خلاف یو کال ما جیل تیر کړی د خدای په فضل سره په ډنګ مارۍ کې شامل نه یم ما په خپل قوم دلالي نه ده کړې ما د خپل قوم او د ادارو په منځ کې د برج کردار ادا کړی خو دلال نه یم د ادارو مې غلط استعمال د نن پورې چاته پولیس ته دا ویلي چې دا ونسه نه نه دا زما پہچان نه دی زه خو د ډېر نر پلار زوی یم هغه خو ډېر عظیم سړی نو ما دغه دلالۍ کې شامل نه یم د خدای په حکم زما ضمیر د معاشرې ته پاک دی ځکه ځان ډېر ویروم د څه نه ویرېږم یار دا تاسو ناست یې اخون صاحب دا اسکول دا منګه د اوسه پورې د احترام رشته راشي په اولاد دي دا د منګوري هلکان ناست دي منګه د خدای پاک د مخلوق دپاره د هر سیکنډ په بنیاد زما مشین چې دی نه جوړوي دا زموږ عزم دی نو منګه دا اوسنۍ خبره منګه داسې وړه نه ګڼو د ده نه به دا ایکسپلینیشن کال کوي سره د عدالتي فیصلو چې څومره هم زمونږ ثبوتونه دي دې زمانه 151 کنال څنګه علي دا د میدان عمل دی خو د آرمي کار دی د چېرته د اوسه پورې 125 انچي چېرته د هندوستان نه دې راوړي دي یار دا د خدای نر کې موږ به سره شو 200 کناله به راوړو خو د بل ځای نه راوړه او په زور یې رانه خورې ته هم داویګیر شوې هم وکیل شوې او هم عدالت شوې لکه ستا په چل پوه نه یو نه ګوره انتهایي په افسوس سره خپله قبله درسته کوي او یارې والا نه وګوره دا یوه خبره لیک کې لیلو په دې میدان کې منګه دا سر د وجود نه 2 کیلومتره مخکې اغستی سره د دې صحافیانو چې څومره قربانۍ ورکړې د خپل فیلډ ته وګورئ چې د حق په ټینګار کې تاسو سر هر وخت په خطره دی زما او ستاسو مستقبل دی زما لایف جاکټ نشته روه منګه د الله په هغې یقین باندې یقین ساتو کوم چې موږ له راکړی چې ذره ته ذره برابر شر او خیر په غیر د الله د ذاته څوک چاله ورکولی نشي او د مخلوق نه یاره موږ شرک ګڼو نو ډېره مننه او معافي غواړو که زما په الفاظو څوک خفه شي پاکستان زنده باد